أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون صدق الله العظيم سورة النمل شلم سپارہ 67 نمبر آیات وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون کافرو پیغمبر علیہ السلام طویل جدا من مشران سرم دا وعدے بکیوے جدا مڑی بجمدکیگی و دا مڑی جمدکی دل زمان مشران اونلی دل داوی مشران ندلی دلی من ندلی دلی ولی امنو چه ملی با جمدکیگی بس دا یو پخوانے نقل لے دا مشرانو نراروان چه ملی با جمدکیگی و ملی با جمدکیگی خود شام ملی جمدیو ندلی دا سونا کالا و زرگونا کالا تیر شو نو ملی نجم دیکھیگی پس دا مرگ جمدنا انکار ہے وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا واي اغا خلق چی کفر اکڑی دی أإذا كنا ترابا آیا پکم وقت چی منگ خوری شو و آباؤنا و زمن پلار نکم خوری شی اِنَّا لَمُخْرَجُونَ آیا من ببیائی رائستلی شو پس دمرگا در قبرنو من بیاروزو لقد وعدنا هذا فتحقیق تر وعد شوید زمنگ سر هذا دا پس دمرگا دا جمدن وعد زمن سر شوید نحن من سر و آباؤنا او زمن پلار نکسر من قبل ددین مخی پس دمرگا جمدن وعد من سر و زمن مخی پلار نکسر شوید ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر دا پخوانو خلق نقل نری پخوانے قصیری قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام سیرو او گردے تاسو فی الارض پنیزمک کی دے وطنن کی او گردے فانظروا پس او گورے کیف کان عاقبت المجرمین جدا مجرمانو انجام سنگشو اور دنیا کے مجرمانو تا عبرت ناکی سزاگانے ملو شلی دا پیغمبرانو وینا رشتی نے ثابت شلا بس پدق سے باندے قیاس اکچ پس دا مرگ جمدن حق دے دا دنیا نرست آخرت او داغی عذاب و ثواب حق دے دا پیغمبرانو پر وینا یقینو کا
دا ټول دنیا دا عظیم کارخانه اسې نه ده پیدا بلکې یو مقصد دپاره پیدا ده که په دنیا کې مجرم ته سزا ملو نشي نو آخرت کې یقینا مجرم ته به سزا ملوي انظروا کیف کان عاقبت المجرمین پس وګورئ تاسو چې څرنګه شو انجام د مجرمانو ولا تحزن علیهم په دوی غمجن کېږه مه ولا تحزن عليهم غمجن کېږه مه په دې کافرو ولا تکن فی ضیق مه کېږه په زړه تنګېدو کې مما د هغه څه نه یمکرون چې دوی کوم مکر و فریب کوي دا خلک د بدۍ د انجام نه ویروه خبر ورکه پوهې کا د بدۍ انجام باندې تنبیه ورکه که نه منې نو ډېر غمجن کېږه مه ولا تحزن علیهم مه غمجن کېږه په دې کافرو ولا تکن فی ضیق مه کېږه په تنګسیا کې زړه مه تنګوه مما په هغه څه باندې یمکرون چې دوی کوم مکر و فریب کوي تا خپله ډیوټي خپل فرض دې ادا کړل ضدي مجرم چې نه مني نو پروا یې مه کوه د سزا نه بچ کېدلی نشته ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون وعي كافران متى هذا الوعد داد عذاب وداد قيامت وعد بكلي متى هذا الوعد کله بيدا وعد قيامت داد عذاب دن کی چرا کینو کله بيدا عذاب ان كنتم صادقين کچر تاسو رښتینی قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام عسى ان يكون ردف لكم قریب چې ردیف شي په تاسو باندې بعض الذي بعض هغه عذاب تستعجلون چې تاسو په تلوار غواړئ ردیف څه ته وایي یو بنده په سورلی سور دی او بل ورپسې شاته سور دی دا شاته چې سوري ده ته ردیف وایي نو دا کافر عذاب غواړي او وایي کله به یې عذاب راوله متى هذا الوعد ان کنتم صادقین نو الله اعلان وکړ وی دا عذاب تا پسې تاسې جوخ دی لکه په سورلی چې سړي پسې دویم کس سوري عذاب در پسې جوخ در روان دی سور دی در پسې نو د بدر په میدان کې یو قسط د عذاب ورته د کافرو ته میلو شو او لوی قسط به په قیامت کې ورته میلاویږي قیامت کبرا قل عسى ان يكون ردف لكم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام عسى قریب دا ان يكون ردف لكم چې دا عذاب په تاسو پسې جوخ دی تاسو په شا پسې جوخ لګېدلی دی بعض الذي بعض هغه عذاب تستعجلون چې تاسو په تلوار غواړئ وان ربك لذو فضل على الناس بشک رب ستا پروردگار لذو فضل خاوند ډېر لوی فضل على الناس په خلکو ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر خلک لا يشكرون شکریہ نه ادا کوي کله الله د طرف عذاب کې تاخیر راغی پکار دا و چې دا تاخیر غنیمت ګڼلې وي دا مهلت غنیمت ګڼلې وي دا الله د مهربانۍ شکریہ ادا کړې وي ایمان او عمل صالح والا لارې اختیار کړې وي
ودي خلاف دے ناشکری شروع کلا ولكن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر دے شکریانا ادا کئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ بے شک استا پروردگار لَيَعْلَمُ پوئیگی ما پاغس تُكِنُّ صُدُورُهُمْ چید بیدا سینی وزرنے پٹائی وما یعلنون سچ اخکارا کئی کمی خبر پدر کے پٹ ساتھی اللہ پہ پوئیگی کمی چخکارا کی پاغیم اللہ پوئیگی وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من غائبة نشتري حيث غائب في السماء فاسمان کے والأرض ونفظمك کے إلا في كتاب مبين مگر اللہ کتاب مبین کلو کتاب لوح محفوظ کی لکھ دی کستا پت دیو کخکار دی عملون دیو کنیتون دی که اسمانون کے پت دیو کزمکو کے تول دا اللہ پا علم ازلی کخکار دی لوح محفوظ کے تول درج دی ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل بے شک دا قرآن بیان کئی ان هذا القرآن يقص بے شک دا قرآن بیان کئی یقص اور رول کئی بیان کئی علی بنی اسرائیل تا اکثر الذی اکثر ہم فیہ یختلفون چیزی پک اختلاف کئی اختلافی مسئلے داغی حقیقت بیان اول اللہ پاک پدے قرآن کے بیان کری بنی اسرائیل تا دا عملی فیصلے وقت احمد دنیا نلا البتہ قرآن کے قولی او عملی فیصلے بیانی گی دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے دا اسمانی او مذہبی علمونو ماہرین بنی اسرائیل گنری شو خدا عقیدہ دا احکام و پبارکے دا بنی اسرائیل ترمنز شدید اختلاف ہو نو قرآن فیصلہ کن کتاب راگے او دا دوی اغا اختلافات دا اغا فیصلہ قرآن وورولا نو حقیقت داری چی قرآن اغا کتاب دے چی دا اللہ آخری پیغام دے اور ایمان والو لپارا پدے کے رہبری دا لکم خلق چی تیاری ہر معاملہ کے پا قرآن دے فیصلہ کی لے وکامیاب ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل بے شک دا قرآن بیان کی بنی اسرائیل تا اکثر الذی اکثر اغا خبرے اغا احکام ہم فیہ یختلفون چی دے پکت پل منش کے اختلاف کی داغے فیصلہ قرآن بیانی وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک دا قرآن لہدن ہدایت تے وَرَحْمَةٌ اور رحمت دا اللہ دی چاہ دا پارا للمؤمنین مومنانو دا پارا قرآن ہدایت تے اور رحمت تے مومنانو دا پارا یا واضح مومن نا ارشا دا پارا دے خو مومن تے فیدہ اقلی مزکا مومن یادی گی هدى للعالمين رحمة للعالمين ومؤمن زكا ياديك كي مؤمن تفيد أقلنه هدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه بشك الساقر والرقار يقضي فيصل بكي بينهم ددي ترمنزا بحكمه فاخفل حكم وحكومت باندې با الله فیصله کوي د دې ترمنځ وهو العزيز العليم ادا الله العزيز زبردست عليم خبردار دی قرآن دنیا کې راغلی د پوهې د پاره
آگاہ د پارا باقی د تمام معاملات و حکیمانہ و حاکمانہ فیصلہ بانے اللہ قادر دے قیامت کے بے کئی فتوکل علی اللہ پس توکل و بروسو کپا اللہ بانے انکا علی الحق بے شکت پا حق بانے المبین کلو اخکارا پا حق لار بانے محبوبہ نقل کو دا اختلافات نہ یرے گا میں پرواہ مکوا دا چادہ تکذیب پرواہ مکوا بروسہ پا اللہ فل کار کوا بے شکت پا حق باندے تپا صفا کلو لار دا حقیقت باندے روانے اللہ تبا نیغ رسے گی لارکا گنلا انکا علی الحق المبین بے شکت اخکارا پا حق باندے إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين دے آیات کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی پیغمبر علیہ السلام دا تمام انسانان سرا دا شفقت او دا ہمدردی جذبه لري او د دې شفقت او د همدردۍ د دې جذبې تقاضا دا وه چې دا تمام مخلوق د الله پیغام ووري او ځان د جهنم نه بچ کی حق قبول کی نو چې کومو خلکو به حق نه قبلو نو پیغمبر علیه السلام به پرې ډېر زیات غمجن کېده دا سے بغمجن کېده لکه چې د چا خپل بچې اور ته پروزي سوځي او د مور پلار ورسره خفه کېږي نو قرآن پاک ځای په ځای پیغمبر علیه السلام ته په مختلف عنواناتو باندې تسلي ورکوي ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون غمجن کېږه ما زړه مه تنګوه وغیره وغیره عنوانات کله ورته وایي ستا ډیوټي دا ده چې حق بیان کا نو تا خو خپل ډیوټي وکړله حق دې بیان کا اوس چې څوک یې نه قبلوي نو د هغوی قصور دی ستا پکې څه قصور تا خپله ډیوټي پوره کړې ده تا نه کوتاهي نه ده شوې نو غمجن کېږه ما بلکې دغې خلکو خپل صلاحیت د قبلولو هغه ضایع کړی دی اوس دا کوم خلک چې ګمراه دي د دوی درې مثاله الله پاک قرآن کې بیانوي اول دا چې د حق قبلولو په معامله کې دا خلک داسې دي لکه مړه دا خلک چې حق نه قبلوي نو دې معامله کې داسې دي لکه مړه اگر چې ګرځي را ګرځي په دنیا کې جمدي دي خو الله وایي دا د مړو په شانتي دي لکه مړي ته چې خبره وکړي هغه عمل کولی نه شي نو دې کافر ته که د حق خبره وکړي نو دې یې منلی نه شي او دې پې عمل کولی نه شي یعنې د دې خبرې نه دې فایده نه اخلي انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء دویم مثال دا سره لکه چې دې کوڼ دی د دې نه منونکي خلکو مثال داسې دی لکه کوڼ سړی اذا ولوا مدبرین چې کوڼ وي او لا مخ هم دنه ته وکړي کوڼ چې لکه مخامخ ګوري نو د شونډو په حرکاتو څه ناڅه پوهېږي او چې مخ یې ته وکړه نو هغه خو اورېدل کوي نه او ستا شونډو ته ګوري نه نو دی به په څه پوه شي اذا ولوا مدبرین چې لا مخ یې ته وکړه دریم مثال د دې نه منونکو خلکو داسې دی لکه ړوند وما انت بهاد العمي ته ړانده ته هدایت کولی نه شي ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
تأورول نشي إلا من يؤمن بآياتنا مگر اغا چاہتے اورول شي چې هغه په آیاتونو ایمان راوړي د الله په آیاتونو وهم مسلمون ندي مسلمانان ندي ورته اورول شي صرف هغه چاته اورول شي چې د الله په آیاتونو ایمان راوړي طاعت کوي اوس دې ټول مضمون ته وګوره چې دا درې مثال پکې بیان شو نو دینه واضح شولا چې دا اورېدلو یا د اورولو نه مراد صرف په غوږ کې آواز رسېدل نه دي بلکې مراد ترې هغه اورېدل دي چې د هغې نه پس فایده پرې مرتب شي په فایده پرې واخلي نه کم اورېدل چې فایده نه ورکوي نو د مقصد په اعتبار دا نه اورېدل دي کم اورېدل چې فایده نه ورکوي نو دا د نه اورېدو په درجه کې شو الله ترې په نه اورېدو تعبیر وکړو لکه د آیات په اخر کې بیا الله فرمایي ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا هغه چاته اورولی شي چې زمونږ په آیاتونو ایمان راوړي یعنې هغوی ترې پیدا اخلي اوس که د اورېدو نه صرف غوږ ته آواز رسېدل واخلې بیا خو دا آیات خلاف د واقع شو ځکه کافر غوږ ته خو آواز رسي په جواب کې کنځل وینا هم درته کوي ستا خبره واورې تا پورې خنده وکړي نو ظاهره خو دا چې غوږ ته آواز رسي او حقیقت کې دغه اورېدل نه وي نو ته ورته اورولې نه شي د دې نه زړه په غوږ واوري او عمل پرې وکړي هغه کار ته کولی نه شي نو د اورېدل او اورولو نه مراد هغه اورېدل او اورول دي چې هغه نافع او فایدهمند وي نو دې وجې نه دا کافر اگر چې په ظاهره ژوندی دی خو الله وایي دا د مړو په شانتې دي او مړو ته اورولې نه شي انک لا تسمع الموتى ته مړو ته اورولې نه شي یعنې دا مړي عمل کولی نه شي نو دا کافر ستا په وعظ عمل کولی نه شي مړ عمل ځکه نه شي کولی چې دې د دارالعمل نه تېر شوی دی دارالجزا ته تللی دی نو چې چا په دې دارالعمل دنیا کې ایمان نه دی راوړی نو دی که په قبر کې ایمان راوړي نو دا ایمان قبول نه دی مرګ نه وروسته برزخ یا محشر دی کې خو هر کافر به وایي چې زه ایمان راوړم خو بیا د قبلېدو نه دی ایمان پس د مرګه د ایمان او د عمل صالح تمنا خو هر کافر کوي او دا تمنا نامنظور نو دا آیات د مړو د اورېدو نه ساکت خاموش دی آیات کې دا نشته چې مړی اوري که نه اوري دا نشته مړی اوري که نه اوري دا په قرآن کې نشته البته قرآن کې دا دی چې ته ورته اورولې نه شي یو پښتو کې اورېدل دي بل اورول دي نو داسې الله نه وایي چې دا مړي نه اوري بلکې داسې وایي چې تی ورته اورولې نه شي اردو کې یو سننا بل سنانا دی داسې نه وایي چې یہ نہیں سنتے بلکې داسې وایي آپ سنا نہیں سکتے تی ورته اورولې نه شي اورول د الله کار دی الله یې ورته کوي انک لا تسمع الموتى تی ورته اورولې نه شي دا نه وایي چې دوی یې نه اوري اوس مړي اوري او که نه اوري نو دا مسله د صحابه کرامو د وخت نه تر اوسه پورې اختلافي را روانه ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغوی مړي اوري او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ هغوی مړي نه اوري
د دواړو طرفو ته دلایل شته. اوس دې سره ګڼ صحابه کرام یو ډله کړي بل دې دویمه ډله کړي. صحابه کرام او تابعین دوه ډلې شوي دي، بعضې وایي اوري بعضې وایي نه اوري. خو د قرآن مضمون ته وګوره، یو دې سورت نمل کې وایي چې انک لا تسمع الموتى، دویم په سورت روم کې هم په دغه الفاظو تقریبا، او دریم په سورت فاطر کې، او مضمون د ټولو یو دی. وما انت بمسمع من في القبور، چې دې قبرونو کې نو ته ورته اورولی نه شي. نو دې دریو آیاتونو کې خبره یوه دا ده چې ته اورولی نه شي مړي ته، او یو آیات کې دا نشته چې مړي نه اوري. دریو واړو آیاتونو کې وایي ته ورته اورولی نه شي، او یو ځای کې دا نه وي چې مړي نه اوري. نو د دریو واړو آیاتونو د دې یو شان تعبیر نه یو اشاره راوځي چې د مړو کې د اورېدو صلاحیت شته، دا مړي اوري. خو منګه په خپل اختیار ورته اورول نشو کولی. او د دې آیاتونو مقابله کې یو څلورم آیات دی چې د شهیدانو په باره کې راغلی دی. هغې کې دا ثابتېږي چې دا مړي په دې خپلو قبرونو کې په یو خاص قسم زندګۍ باندې جنبي دي، او په دغه زندګۍ کې دوی ته رزق ملاویږي، دوی خوراک کوي، دوی خوشحالیږي، یو بل سره زیري کوي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، خیال او ګمان نه کو په هغې خلکو چې د الله په لار کې قتل شوي دي امواتا، مړ ورته مه وایه، بل احیاء، بلکې دوی ژوندي دي. په دې قبرونو کې شهیدان ژوندي دي. بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق ورته ورکولی شي، فرحین بما آتاهم الله، الله چې څه ورکوي په هغې خوشحالېږي. نو دا شهیدان خپلو قبرونو کې ژوندي دي، باقاعده رزق ورته ملاویږي. اوس دا آیات کوي چې دا خو د شهیدانو پورې خاص دی، د نورو مړو خبره پکې نشته دی. نو د دې جواب دا دی چې کم از کم آیات نه خو دا ثابتېږي چې پس د مرګه روح انساني هغې کې ادراک او شعور او پویه پکې وي، دې دنیا سره یو تعلق وي. نو څنګه چې الله پاک شهیدانو ته یو اعزاز ورکړی دی چې د هغوی روح تعلق جسم او قبر سره قایل دی، نو دغسې الله پاک چې وغواړي نو دې نورو مړو له همداسې مقور کولی شي چې دوی هم اورېدلو شي. او د پیغمبر درجه د شهیدانو نه نور هم ډېره زیاته، هر پیغمبر په خپل قبر کې جنبې دی، او د الله په رحمتونو کې خوشحال او مشغول دی. د عامو مړو په باره کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم، یو مسلمان د یو مسلمان نور په قبر باندې نه تیریږي، کان یعرفه فی الدنیا، چې په دنیا کې دې مړي دا جندې پیژنده، فیسلم علیه، دا جندې دې مړي ته سلام وکړي، الا رد الله علیه روحه، مگر الله دې مړي ته روح واپس کړي، حتی یرد علیه السلام، تر دې چې دا مړی دې جندي ته د سلام جواب هم کوي. اوس دا حدیث چېرته چا به د ځانه جوړ کړي؟ نه نه، دا به ضعیف وي. نه، تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، وایي دا حدیث صحیح دی. تفسیر ابن کثیر وایي دا صحیح حدیث دی.
موضوعی نه دی، منگلت نه دی، ضعیف نه دی، صحیح حدیث دی چې دا مړی دی په دې قبر کې پروت دی او ته ورته قبر له ورغې تا ورته سلام وکړو په دنیا کې پېژندی ته وپېژندې او ستا د سلام جواب کوي چې ته خپل مور پلار قبر له ورشې او ته ورته سلام وکړې هغوی خدای په دې پوه کړي چې جب زما بچی راغلی دی او ما ته قبر ته ولاړ دی سلام کوي دعا کوي تلاوت راته کوي نو دې نه دا ثابته شوله چې د مسلمان په قبر ورشي او سلام کې نو دا مړی ستا سلام اوري او ستا د سلام جواب کوي روح ورته الله واپس کړي یو ته دا معلومه شوه چې مړی اوري او دویمه دا معلومیږي چې دا اورول دا زما او ستا اختیار نه دی دا د الله اختیار دی الله یې ورته اورئ نو چې الله کله وغواړي نو مړی به یې واوري او چې الله نه غواړي نو ته یې ورته اورولی نه شي انک لا تسمع ته یې ورته اورولی نه شي باقی حالات او کلماتو متعلق قطعی فیصله نشي کېدی چې مړی به اوري او که به نه اوري امام غزالی رحمت الله علیه د احادیثو په رڼا کې یو فیصله کوي وی دومره خبره د احادیثو د قرآن نه ثابته ده چې بعضې وختونو کې مړي د جمدو آواز اوري بعضې وختونو کې دا مړي د جمدو خبرې اوري خو دا ثابته نه ده چې هر مړی هر حال کې د هر چا خبره اوري دا نه ده ثابته چې هر مړی هر وخت د هر چا خبره اوري دا نه ده ثابته بعضې اوقاتو کې مړی اوري نو په روایاتو کې په آیتونو کې تطبیق په دې طریقه راغلی کېدی شي چې یو مرده په یو وخت کې د جمدو خبره اوري په بل وخت کې نه اوري دا ممکنه ده چې د بعضې خبره اوري د بعضې نه اوري دا ممکنه ده چې بعضې مړې اوري بعضې مړې نه اوري نو مړو ته اورول زما او ستا اختیار نه دی بلکې دا د الله اختیار دی چې کله الله وغواړي کوم مړي ته الله وغواړي خبره به هغه واوري په کومو ځایونو کې په احادیثو صحیحو کې چې د مړي اورېدل ثابت دي په هغې عقیده ولره چې ثابت دي اوري چې کوم ځای کې ثابت نه دي د احادیثو نه هلته دواړه احتمال شته چې اوري او دا هم احتمال شته چې نه اوري بهر حال خبر کې نه خدای تپوس نه کوي چې مړی اوري او که نه اوري ستا څه عقیده وه که اوري هم او که نه اوري هم الله پوه شه او د الله بندیان پوه شه جګړې پرې مه کوه وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم انك لا تسمع الموتى بشك اورول نشكول مرط ولا تسمع الصم الدعاء اورول نشكول كونتا دبلني اذا ولوا مدبرين يكلتي اغرزيگي شاكونكي وما انت بهاد العمي نيتو خودنكي راندت عن ضلالتهم سره د ګمراهۍ داوي چې کله دې ګمراه وي ته ورته ښودنه د لارې نشي کولی ان تسمعو ته اورول نشي کولی الا من مگر هغه چا ته اورولی شي یؤمنو بآیاتنا چې هغه ایمان راوړي په آیاتونو زموږ فهم مسلمون هغوی تابعدار وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. سورة النمل شلما سپارہ 82 نمبر آیات. دا قیامت نمخ کے حرم شریف سرا نزدے کوہ صفا باندې با یو عجیبہ قسم زناور اللہ پاک پیدا کئی او دغه زناور به د خلکو سره خبره کوي د ځمکې نه به راوځي. دا د قیامت نږدې علامه ده او دې زناور ته الله یو پوهه به ورکړې وي نو رښتینی مسلمان بم پیژني او کافر بم پیژني او منافق بم پیژني او هر سړي له به پتندي علامه لګي چې دا مؤمن دی او دا کافر دی. دیتا دابت الارض وی دابت الارض دزمکی زناور. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ تر آغا وقت با قیامت نہ قائمیگی تر سوچ تاسو لس نخ مخ کی لیدلی نوی لس علامی با مخ کی اوینے علی با قیامت راضی. نمبر 1 نور با دا مغرب نہ راخیگی دا مغربا نور را اوخت دا یوال عمل قیامت. دویم یو قسم لگی با را پیدا کیگی دخان او درین دابت الارض دا دیزمکی نبا یو زناور اللہ پیدا کی. سلورم یاجوج ماجوج بروزی. پینزم عیسیٰ علیہ السلام بدا اسمان نراکوزی. شپگم دجال با پیدا شی او وم اتم نهم زمک بچوی خلق با پکن نوزی. یو مغرب کے زمک چوی خلق با نوزی، دویم مشرق کے او درین پا جزیرت العرب کے. یو قسم اور با را پیدا کیگی دا عدن دا علاقین برا اوزی او دا خلق بشری میدان حشر تبع بوزی. نچه روزوی اور با بلی دے خلقو پسیب و خلق بچه منڈے وی چشپشی اور با قدار شی خلق بشپا پا قلار تیرکی سال پاسی شاتا و پس اور بیاب لگی دلیوی نزغلی دے میدان حشر تبع بوزی. دا لفظ علامی دا بخکارا کیگی. اس دی حدیث نا دا معلومیگی یو زناور برا اوزی دزمکی نبا یو زناور را پیدا کیگی چاگیتا دابت الارض وی. نو دا عام زناور پشانتے پیدایش بینی چې د مور او پلار پیدا شي بلکې د ځمکې نه به راوځي ځمکه به اوچوي او دا ځناور به ترې وځي اوس کوم ځای ځمکه وایي وایي دا د کوه صفا سره د صفا غر سره
ځمکه اوشلیږي او ځناور ترې روځي د سره خاورې څنډي بیا به ترې خلک تښتي چې کوم مؤمن دی دا ځناور به ورپسې ورشي هغه له به مخ چمکدار کړي لکه د ستوري به یې مخ ځلیږي او د کافر په تندي به د کفر نشان ولګوي کافر او څوک چې تښتېدی نه شي یو سړی به ته وتښتي او په جومات کې نیت وتړي اوس مونځ کې اوس پورې دې مونځ پېژنده اوس مونځ کې کافره په تندي به له کافر وي دې نه پس امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار به ختم شي بس مخکې چې کوم مسلمان دی هغه مسلمان او چې کوم کافر پاتې و کافر دې نه پس نور نه مسلمانېږي او دا ځناور به د خلکو سره خبرې کوي کومه خبره به کوي وایي ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون دې خلکو خو د الله په آیاتونو باندې یقین نه کوو د دې ځناور په دې خبرو باندې به عام خلک به پرې پوهېږي چې دې خبرې کوي نو خلک پرې پوهېږي به دې ځناور کې مختلف رنګونه دي دابة الارض مختلف قسم رنگونه دي پکې لکه شتا د څلورو خپو ځناور دی ګیره به وي لکه د سړي په شانتي ګیره به وي سر به د غویي په شانتي وي سر د غویي سترګې د خنزیر په شان غوږونه د اتی په شان سینه د زمري په شان رنګ د پړانګ په شان او لکه به داسې وي لکه د ګډ نم شپې به د اوښ په شانتي وي او هر پیوند به 12 ګزی د موسی علیه السلام امسا به ورسره وي د سلیمان علیه السلام مهر به ورسره وي هر مؤمن لبا د موسی علیه السلام په امسا په تندي باندې یو نښه کوي او بیا به هغه چمکدار وي او کافر لبا د سلیمان علیه السلام مهر راوالي او په تندي به ونه ولګوي مخ به یې تور شي او خلک به یې پېژني چې دا کافر دی او دا ځناور به مؤمن ته ای فلانیه ته جنتي ای فلانیه ته دوزخي یا فلان انت من اهل الجنه یا فلان انت من اهل النار اذا وقع القول عليهم فدې خلکو دا قول ثابت شو دا جنتي دی او دا دوزخي دی خبرې به کوي او په ټوله دنیا به ګرځي او د ټولې دنیا خلکو ته به علامه ورکوي د ټولې دنیا خلکو باندې مؤمن لا هم رسي او کافر لا هم رسي هر چا ته خپله د نوم نښه به ورکوي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هر کله چې واقع شي قول په دوی باندې په چا د مؤمن قول واقع شي په چا د کافر
پچا جنتی پچا دوزخی اخرجنا لهم دابتا من الارض من برا اباسو لهم ددیر پارا دابتا من الارض یو زناور دزمکنا تکلمهم دے خلق سرب خبر کئی ان الناس کانو بے آیاتنا لا یوقنون دے خلق زمن پا آیاتنو بانے زمن پا نشاناتو بانے یقین نکاو ويوم نحشر من كل أمة فوجا فكما رسمن براجمكو من كل أمة لهر يو فرقنا فوجا يودلا ممن دا أغشانا يكذب بآياتنا كنسبت دروغ بكو آياتنا زمنتا فهم يوزعون نديبا راجم كولشي نديبا جماعة بندي كولشي فهم يوزعون میدان حشر تا جدا خلق راجم شي ندا با دیر زیاد کن تعداد شي خوارا وارا مختلف سوک مخ کے سوک رستو نو چدا کم مخ کی وی ادرے گئے چدا رسکی مرگری تاسو ترور سیگی او یوزے شي نو مختلف جماعتون یو بلتا ادرولی بشی یوزعون دا وضعنا مشتق ری فمانا دا منی کولو دی با منی کولی شی ادرے گئے دا لو خلق دل رو رسی مخکنی با رستنو تا ادرولی شی او بعض حضرات وی کہ وضع فمانا دا دفع ری یعنی دکی با ورکولی شی فهم یوزعون دے کافرون با دکی ورکولی شی پا بیزتے باندے با بیرا جمع کولی شی پا دکو دکو بے دوزخ سروانے فهم یوزعون پس دی برا جمع کولی شی یا دی با دکلی شی ویوم نحشرو فکم رسمن براجمکو من کل امت فوجا دا ہر فرقین یو جماعتو ممن دا اغچانا یکذبو بی آیاتنا کی نسبت دا دروغو بی زمن آیاتنا تکو فهم یوزعون ندی براجمکولی شی یا دی بدکلی شی راجمکولی بشی منکولی بشی مخکنی رستوتا یا دبیبا د دې عزته لپاره دې له دکې ورکولی شي حتی اذا جاءوا تر دې چې دوی راشي حاضر شي نو قال اکذبتم بآیاتی الله به ورته فرمایي اکذبتم بآیاتی آیا تاسو زما د آیاتونو تکذیب کړی زما آیاتونو تم دروغجن ویلي ولم تحیطوا بها علما او تاسو پاگے باندے احاطہ دا علم نو کرے زانن پہ پوئی کرے نو اب ماذا کنتم تعملون او قبل سکارم کرے تکذیب دا آیاتونو دا یو گناہ دا یو آیات نمانل یو گناہ او پر آیات سوچ فکر نہ کول توجہ ولا نہ ورکول بس بے سوچ بھی فکر ہوئی سری آیات کو ویلے کرنا میرے کو نہیں بنا لگ سوچ خطروں کرے آیات کی سری نتات سوچ فکر مونا کا او سام دستی بھی ویچے نہ منا مخوا قرآن میں حدیث دے نہیں منا ندا بے سوچ بے فکر دفع کول لری کول انکار کول تا د درېم ګناه شوه دا الله د آیاتونو تکذیب ځان له یو عظیم جرم او ګناه خصوصا چې فکر پکې نه کې توجه ورته نه کې او بغیر د سوچ فکر تکذیب کې دا درېم جرم ولم تحیطوا بها علما او تاسو پلی باندې ځان پوهې کړی نه دی ماذا کنتم تعملون
او کتا سبل سے عمل کاؤ د پوهې کوشش دې نو کړې نو تکذیب دې کړې زیاده ووایا چې بل سره کول سره دا سوچ دې تکذیب کړې که بلا سوچ ووقع القول عليهم بما ظلموا واقع شوی دې په دوی باندې قول په سبب د ظلم دا الله دا طرفه په دوی د عذاب قول واقع شوی دی بما ظلموا په سبب د ظلم کولو د دوی فهم لا ينطقون نو دوی به خبر هم نشي کولی د دوی د شرارت یقیني ثبوت به موجود وي اتمام حجت په شوی دی اوس د اتمام حجت نه وروسته دی ملامت دي څه ویلی شي هیڅ عذر پیش کولی نشي فهم لا ينطقون نو پس دوی خبرې نشي کولی الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه آیا دوی کتلی نری اولم يروا آیا دوی کتلی نری انا جعلنا الليل چې منګه جوړه کړې ده دا شپه لیسکنو فیه چې دوی پکې سکون او آرام حاصل کړي شپه دې لپاره ده چې بنده په دې کې آرام حاصل کړي والنهار مبصرا آیا دوی کتلی نه دي چې منګه جوړه کړې ده ورځ مبصرا د لیدو چې هر څه پکې ښکاري کاروبار پکې کې ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک پدے کے نشانات ترب دی ان فی ذلک لآیات بے شک پدے کے نشانات تی لقوم اغی قوم لپارا یؤمنون چی ایمان روڑی واضح نشانات شفا اور پدے بانے سوچ فکر اکا دیکھ بعث بعد الموت ام ثابتی گی چې اوده شي نو مړ شي چې جمدی شي سار راویښ شي بیا جمدی شي په دغه شانته ژوند او مرګ او د شپې تیاره ده دروازې رڼا ده د دې تیارې نه وروسته رڼا راځي لکه په چا د ګناهونو تیاره ده او دې توبه وباسي نو د نیکۍ د هدایت رڼا پرې راځي خوب د مرګ علامه ده یو نمونه ده او د دې نه پس بیدارېدلي د دنیا دا ټول خلک دا اوس اوده دي چې مړه شي دوی به بیدار شي قیامت کې به هر څه په خپلو سترګو ویني رڼا به یې بیا به هر څه ویني اوس یې نه ویني ویوم ینفخ فی الصور په کومه ورځ چې شپېلۍ کې به پوکې ووهلی شي ففزع من فی السماوات ومن فی الارض پس او به یریږي گھبراہٹ براشی ففزع او به یریږي من فی السماوات ومن فی الارض هغه مخلوق چې اسمانونه کې دی او که په ځمکه کې دی الا من شاء الله مگر هغه څوک به دې گھبراہٹ نه بچ وي شاء الله چې الله وغواړي کم خلق چې الله وغواړي د دې گھبراہٹ نه به هغه په امن باندې وي ففزع پس پریشان به وي یریږي به من فی السماوات والارض من فی السماوات هغه څوک چې اسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکو کې دي دا ټول به ویریږي ففزع او به یریږي فزع په ځای باندې بل آیات کې فصاعق من فی السماوات بے ہوش بشي فصاعق بے ہوش بشي دا دواړه آیاتونه دا لومبنۍ شپېلۍ سره تعلق لري شپېلۍ کې ووالي چې نه اول به یو قسم یره او گھبراہٹ راشي پریشانی نو بیا به بے ہوش شي نو آخر کې به مړه شي لومبنۍ شپېلۍ ده اول ویرېدل پریشان شو
بیا بےهوش شو بیا مړ شو. او بعض مفسرین وایي د دې آیات تعلق دویمې شپېلې سره دی چې دا دوباره پس د مرګه ژوندي کېږي او شپېلې والي شي. نو دا ټول مړي به ژوندي شي. بیا آیات مطلب دا دی چې ژوندي شي نو وبه یېرېږي چې دا مړي را ژوندي شي میدان حشر کې ودرېږي دقه وخت یو ګبراهټ او یره وایي ففزع من في السماوات ومن في الارض. بعض حضرات فرمایش پہلے به درې ځله والی شي. لومړی نفخه فزع د ګبراهټ شپېلې به ووالی شي ټول پریشان. دویمه شپېلې نفخه صعق بېهوشه به شي او مړه به شي. او درېیمه شپېلې د حشر او د نشر ده د دوباره ژوندي کېدو ده. خو آیاتونو نه او احادیثو نه دوه شپېلې معلومېږي. او د دواړو شپېلو په منځ کې 40 کاله زمانه به وي. لومړنۍ شپېلې ووالي شي خلک مړ شي، دویمه ووالي شي بیا ژوندي شي، دې کې منځ کې 40 کاله وي. الا ما شاء الله په ټولو به ګبراهټ او یره راځي مګر هغه څوک چې الله وغواړي د دې یرې او د ګبراهټ نه به بچ وي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی حدیث مبارک کړي چې دا نه یریږي الا ما شاء الله چې دا قیامت او د شپېلې او د یرې نه بچ وي. دا څوک دي؟ دا شهیدان دي، په دې به ګبراهټ نه وي. دوباره چې پس د مرګه ژوندي شي دې به یریږي نه. سعید بن جبیر رحمت الله علیه فرمایي وی دې نه مراد شهیدان دي چې میدان حشر کې توره په لاس د عرش چاپېره به ولاړي. دنیا کې مجاهد دی، هلته مجاهد توره ورسره ده. بعض علما فرمایي چې دا د یرې نه بچ دي نو دا پیغمبران دي، ځکه چې دوی د شهیدانو نه خو درجه کې نور هم اوچت دي. سورة زمر کې الله فرمایي ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله. دغه ځای کې د فزعه په ځای باندې فصعقه بېهوشي ده. الا من شاء الله په دې کې استثناء شوې ده. بعض خلک الله د دې ګبراهټ نه بچ کوي. هغه څوک دي؟ نو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل او حملة العرش رضی الله تعالی عنهم. دا خاص فرشتي دي. په لومړنۍ شپېلې دوی نه مري، ټول مخلوق به مړه شي، دوی به نه مري. جبرائیل، میکائیل وغیره او حاملان عرش دوی به مړه نه شي الا من شاء الله. بیا برستو دی په نمبر باندې مړي ده. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل هر یو به په خپل خپل نمبر کې وفات شي. نو بیا به صرف یو الله پاتې، نور هیڅ څوک به مړي. ويوم ينفخ في الصور فكمرض باندې چې شپېلې کې به پوکې ووالي شي ففزع من في السماوات ومن في الارض. پس وبه یریږي او پریشان به شي من هغه مخلوق في السماوات چې اسمانونو کې وي ومن في الارض او هغه څوک چې په ځمکو کې وي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې الله وغواړي هغه به د دې یارې نه بچ وي. وكل اتوه داخرين دا ټول به الله تراضي عاجز. وكل اتوه
طول براجي الله تا داخرين عاجزين. وترى الجبال تحسبها جامدة تبغيني دي غرون لرا تحسبها گمان بپکے جامدة شدا والارضی پا دنیا کے لئے پدا گمان لئے چی دا غر اڑو دا خوزیدو دینا دیر مضبوط تے پا قیامت کے با اوئی لئے چی دا غر دے چی زری زری بشی لکا وحلی شوی مالوش کل اہل المنفوش او پا ہوا والے علوزی زری زری علوزی توے غر دا خوزیدو ندے غر لارو خوزیدو زرا زرا شو پا دنیا کی وینے یا دا قیامت فرض بطوے چی دا غر خو ولالے تپی پوئی کی ناغ روان لے لکہ دا غطی غطی اوریزے چی پا دے اسمان کی راجموی نچے تو تا خیال کینو تا تا ولالے خیائتا ولالے دی فاقا ہوا پا مزا مزا روانے کری دی نو دیر سات پس اگورے نو یو طرف تا زید اوریزے نا بلکل خالی رے زید دیر خالی پاتی دا اوریز خو مکتا لے دا اس پہ پوئی شو نو دا غرونه بتا تا ولار ښکاري هغه به روان وي غرونه په ځای ولاړ نه وي وترى الجبال تحسبها جامدة ته به خیال کې په دې غرونو باندې وترى الجبال ته وینې دې غرونو لره تحسبها خیال پکې جامدة چې دا ولاړ دي وهي تمر او دا غرونه چې دي نو دا روان دي مر الصحاب په شان چې دا روانېدو د اوریځې نو اوریځ کتونکي ته په خپل ځای ولاړه ښکاري حال دا چې هغه ډېر تیز رفتار سره هوا روانه کړې ده داسې غټ غټ جسمونه چې ابتدا او انتها د انسان د نظر نه پناوي یو طرف ته حرکت کوي نو ډېر تیز حرکت سره رواني او دا کتونکي چې ګوري نو دوی دا ولاړه او چې کله بیا د اسمان څه حصه کولو شي ویوریځ د دې ځای نه دومره مخکې لاړله هغه مخکې بیا ولاړه ښکاري نو نور ساعت چې تېر شي بیا وګورئ نو نور بیا ښکاري نور هم مخکې لاړله چې لرې لاړه شي نو بیا حرکت محسوس شي نو خلاصه ده چې دا غرونه تا ته به جامد او کلک په ځای ولاړ ښکاري خو حقیقت کې دی په حرکت کې دی غر الوزي تمر مر سحاب دا ګرځېدل د غر دا د قیامت پر ورځ باندې د ویس په شان روان وي د دې غرونو د قیامت پر ورځ باندې مختلف حال دی اذا دکت الارض دکن دا ځمکه به اوټه کولی شي زره زره به شي نو دې کې دا غرونه هم زره زره شو دا یو حال غرونه اوټه کېدل پوډر ته جوړ شو واذا زلزلت الارض زلزالها دې ځمکه باندې زلزله به راشي نو وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه به داسې شي لکه رنګینه وهلې شوې وړې رنگینا وهل شوی وړی غرونه څه سپین دي څه تور دي څه زیړ دي څه برګ دي دا ټول زره زره شو مختلف رنګونه یو بل سره ګډ دي روان دي په هوا روان او وتكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن اسمان به تکسور شي لکه د سرې څرمنې او دا غرونه چې دي کله عهنې د رنګینه وړی غوندې به شي وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا غرونه به زره زره کړي شي او وابل زولی شي زره زره به شي دا ذرې به خورې شي ولینسفها ربي نسفا
اللہ بدا قرون ذرے ذرے کی گرد غبار پشان بوالے جی مدغر مختلف حالات بے قیامت پہ سرل جبال تحسبها تبوین دے غر لرا تحسبها خیال بپکے جامدتا چپزے ولال وہی تمر مر الصحاب دا اوریز پشان پا ہوا باندے روان لی لیش پیلے والو سر دا ازمکا با اوارشی نبا پکی کندوی نبا پکی ونوی نبا آبادیوی نبا غرونوی یو اوارا تختوی قل يمسكها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا اللہ بزمکا بالکل ہموارا تختکی لا ترى فيها عوجا ولا امتا نپکی کوگوالشتا نپکی کندشتا نپکی لوڑ غرونشتا کوگوالم پکی نشتا دا کار بسوک کئی لا یو اللہ صنع اللہ الذي اتقن كل شيء دا کاری گری دا اللہ دا اتقن كل شيء اگا اللہ چی ہر شیء مضبوط اور مستحکم جوڑ کرے لے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تبوین غرن لرا تحسبها خیال بپکے جامدتا چکل کلال بھی وہی تمر مر الصحاب او دا غرن روانی پشانت دا روانی دو دا اوریدے صنع اللہ الذي اتقن كل شيء دا کاریگری دا آگے اللہ دا کہ ہر شیء مضبوط و محکم کرے انہو خبیر بما تفعلون بے شک دا اللہ خبردار دے بما پا اغسبانے تفعلون چتا سکم کار کوئے من جاء بالحسنت فلہو خیر منها چاچی روڑن یونی کی من جاء بالحسنت من فعل الحسنہ دا سنوی چا نیکی نیکی کول خو آسان کار وی خو آخرت تا نیکی اوڑل دا گران کار وی دیر نیک عمل بیو انسانو کی پردی غیبت اکڑے پردی حق والے نے آخرت تا دا نیکی نشی اوڑے چی نیکی دے اکڑا ریا دکلاوا دا پکی اونشلا دا چا حق دے میرے والے ایمان دے کہ مضبوط تے عقیدہ دے مضبوط ہے اس با آخرت تا پوری ہوگی نیکی کول آسان خو آخرت تا پوری وستل و اورل داگران من جاء بالحسنت چاچے روڑل نیکی فلہو خیر منها دلد دینے کے نا بہترین بدل اللہ ورکی کم از کم دیو نیکے لس بدلے ورکی او دا بدلے بیا ختمی گی نا او کہ اخلاص پکے زیادی یو فصل یو قوة سوال یو پا بغیر حساب وهم من فزع يومئذ آمنون او دیدہ گبراہت دغر ودن پا امن بوی چنیکی رولا لا يحزنهم الفزع الاکبر گبراہت بپنوی وهم من فزع يومئذ دیدہ یرو دغبراہت دغر ودن آمنون پا امن بوی ومن جاءت السیئت اگر چاچے آخرت ترولا یو بدی گناہ کرے دا توبے نرے سن آخرت تے یولا او کہ یو سڑی گناہ کا توبے سن آخرت تے یولا دل تپاتش ہوتی من جاء ومن جاء بالسیئت چاچے رولا یو بدی فکبت وجوہهم فی النار پس نسکور بکریشی فکبت نسکور بکریشی وجوہهم مقن ردی فی النار پدوزخ کی هل تجزون الا ما كنتم تعملون تاسو تبا بدل در نکیشی هل تجزون
تاسو ته بدله در نکړي شي الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې تاسو کوم عملونه کوئ نو د هغې بدله به درکېږي. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده انما امرت بشک ما ته امر شوی دی ما ته حکم شوی دی ان اعبد چې زه عبادت وکړم رب هذه البلده د دې ښار د مکې د ښار د رب عبادت وکړم الذي حرمها اغا الله چې حرمت والی جوړ کړی دی حرم مکه وله كل شيء او دی الله پاک دپاره هر یو شی دی یوازې مکه نه هر یو شی د الله وامرت ان اكون من المسلمين ما ته حکم شوی دی چې شمه زه د تابعدارو د الله د حکم منونکو نه وان اتلو القرآن ما ته حکم شوی دی چې زه تلاوت د قرآن وکړم خلکو ته قرآن واورم فمن اهتدى هغه څوک چې په لار د هدایت شو فانما یهتدي لنفسه ځان د فایدې لپاره په هدایت شو ومن ضل هغه څوک چې ګمراه شو فقل انما انا من المنذرين فقل پس تو فرمایا انما بشک خبر دادا و بلننا انا من المنذرين زو خود يرى اورول كنيم بسوك من لك يغيت يرى اورون وقل الحمد لله وفرمائے پیغمبر علیہ السلام الحمد لله تو الحمد سنا اللہ لرا سيريكم آياته ذرت الله بوقي تاسطا خپل نشانات فتعرفونها نتبعو في جنه دغ نشانات درب لرا الله د طرف خپل قدرت نشانات خي ذات الله د خپل قدرت نشانات خي فتعرفونها نتبدا د قدرت نشانات وینه گرچا پیر نظر لگوا دا اللہ دا قدرت نشانات بیشمیر دی لگزان تخیالو کنو پتا کن دا اللہ دا قدرت نشانات دی دا اللہ دا قدرت نشانات دا ہر انسان پر بدن کی اللہ پاک کشی دی کدی خپل سترګو ته لږ فکر وکړې نو ستا په دې سترګو کې الله پاک 14 کروڑه بلفونه لګولي دي په دې سترګو کې په یو سترګه کې 14 کروڑه بلفونه دي دا پړق پړقۍ بلیږي نو په دې سره مختلف رنګونه پیژنې په دې سترګو کې شپږ لکه بلکونه دي که دغه بلکونه دې مړه شو نو د تور سپین فرق به ونه کړی شي دې که څه بلکونه دي چې هغه بلکونه لګېدلي نو ته د فاصلې فرق کولی شي دا بعضې بنده چې د نظر کې فرق راغلي واړه واړه قدمونه اخلي او غټ قدم نشي اخیستی هسې نه چې ته درز ونه کړمه لښتې دی نو دې داسې لنډې قدم علي یا اوږد ناګانه لښتي کې راپروځي دا د دغې بلکونو د سوځېدو وجه ده چې دې لښتې نه پېژني په لښتي کې پروځي دې په خپل خیال وایي ما قدم د لښتي نه اقوا واغشو د لښتي منځ ته ورشي فاصله نه پېژني حجم نشي معلومېدی چې دا څیز غټ دی که دا څیز ورکوټی دی دا د شپږ لکه بلکونه دې کار پرېښوده نو دا 14 کروڑه بل په یوه سترګه کې دي او 14 کروڑه بلپونه دې بله سترګه کې دي وایه بل دې کله داخل کړی وی کنیکشن الله نه دی کټ کړی بل درته راغلی دی او په هغې کې لیکلي دي چې ته به بل څنګه داخلی کوم څیزونه چې الله حلال کړي دي هغې ته ګوره
او کوم څیزونه چې کتلې الله حرام کړي هغې ته مه ګوره دقه بل دی د بې حیایۍ څیزونو ته مه ګوره نو تا دل داخل کړه او که بې حیایۍ کارونو ته ګورې نو ته دل نه داخلې ستا بدن کې الله شهوت پیدا کړی دی ورسره د حیا پرده پیدا کړې ده نو حرامو څیزونو طرف ته شیطان دعوت درکوي نو د حیا پرده په سترګو واچوه نو دل دې داخل کړه ستا په خولې کې ژبه ده دا د الله د قدرت یو نشاني ده بهر ورته دوه دروازې د شونډو لګېدلې دي چې دا ژبه دې خرابه نه شي ژبه د وینا کار درنه کوي خبرې پې کې خو په دې ژبه کې 3000 خانې وړې وړې جوړې دي نو چې خولې ته کوم شی ور واچې نو دغې 3000 خانو ته د هغې ذرات ورسېږي او دماغ لباسۍ ته یې ولېږل فوراً د هغه ځای نه ریزلټ راغی دا خولې کې چې کوم شی دی ټول دا خوږ دی دا مالګیجن دی دا پیکه دی دا تریو دی دا خوندونه ته په 3000 خانو د ژبې معلومې که دغه خانې الله بند کړلې او دماغ لباسۍ ته ستا ټسټ نه رسېږي نو که خولې کې دې خاوره واچوله شګه دې واچوله کاڼې دې واچو مالګه دې واچوله مټۍ دې واچوله هېڅ پته نه لګي چې څه دې واچول همدا ژبه ده په ګنټو ګنټو په دې باندې ته تقریر کول لګیا یا خو که الله بند کړله الله وایي زه در باندې خبرې نه کوم دلته خو یې وکړه نو ستا په دې بدن کې دا د الله د قدرت نشانات دي د ټول بدن کې ټلیفون لګېدلی دی 2 لکه ټلیفونونه ستا دماغه پورې رسېدلي دي ستا په بدن کې دي په ښه گهرا خوب باندې ورغلی جوور خوب کې پروت دی په ځان خبر هم نه ګیر چاپېره څه حالات دي ناګانه د خپې باندې یو میږی راغی د قچې ګوتې سره کېناستو او چکې ولګو د دغه ځای نه د نرو نرو رګونو په ذریعه باندې دماغ ته ټلیفون وشو چې په دې خپه باندې خو څه شی ناست چک لګوي یوه خپه باندې ټول بدن اوده دی د دماغ نه د بل اړخ نه اړه وشو بلې خپې ته یې ورشه دغه ځای کې پرې ویې مګه هر څه شي چې دی په اوږدو باندې خپې دې دواړه ومګلې میږې دې مړ خپو طرف ته اور لګېدلی دی تاو راغی د خپو تلې وسوځېده دماغ ته یې ټلیفون وکړ وی تاو راغی سوځمه د دماغ د طرف نه بل اډر راغی دې خپلو ته یې ویل دا خپره کاږه لږ ساعت پس خپره ته اوده پروت یې د دا نه خبره نه ټلیفونونه کار کوي د دنیا د ټلیفون بل چې نه کټ کې سړی راشي ټلیفون در نه کټ کړي د دې بل تا کله ادا کړی دی خو الله یو ورځ مو نه ویل دا ټلیفون در نه کټ کړم نو یو ځل در باندې فرق راشي خالج دې وایي ټلیفون یې در نه کټ کړ ژبه دې کار نه کوي غوږ دې کار نه کوي خوله دې کار نه کوي لاس دې کار نه کوي خپې دې کار نه کوي او د دې بل دا دی چې دا ټلیفون درته الله 2 لکه لګولی دي غیبت پہ مہ اورا گانا بجانا پہ مہ اورا چغلی پہ مہ اورا کل خبر دا شریعت پہ وورا بدق ہے بلدی سیریکم آیاتی ہی فتعرفونہا زرد چا اللہ تاسو تخی دقل قدرت نشانات نو فتعرفونہا تاسو بے پیجنے وما ربك بغافل عما تعملون ندستا پروردگار بغافل نا خبر عما دا ارسنا تعملون چی تاسو کم عمل کرے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين